نو دا فتنه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل و انکم تفتنون، تاسو باندې به تقص امتحان په قبر کې مرাজি، سخت امتحان وي. حدیث د اسماء کیږي وي فزج الناس، صحابه سم چغي والي په دې مجلس کې په قبر کې موږ باندې د قسم امتحان راځي. دا امتحان څه دا فتنه، دا فتنه هغه سوال دی د ملائکو. هر انسان هغه ته په قبر کې ملائک راځي ته پوس پته کوي، لیکن دا ملائکه حدیثو کې راځي چې هر انسان ته که مؤمن دی که بد عمل دی نو دا چې په دې قبر کې کوم ملائک راځي نو هغه په ناشنا شکل کې راځي، په ناشنا شکل. یو روایت کې دی صحیح روایت ته اتاه ملکان، حدیث کې راځي اذا اقبر المیت، کله چې مړی په قبر کې دفن کړی شي څنګه چې کې قستلو. روایت کې دا راځي دون زر ول راځي انه لا يسمع قرن عالم، څنګه دې مرګري روان شي په دې روانېدو کې لاخپو کشار به اوري اتاکو ملکان اسودان ازرقان، دو ملائک براشي تک تور رنگونو والا وي، ازرقان زړی زړی سترګې وي، آشنی شنی سترګې وي، بد شکله. هيا مرسل روایت کې راغلي دي، سره مرسل روایت داغه مرسل بعض علماء دا ویلي دي چې تایید کوي، لکه دا روایت په مختلفو طریقو باندې نقل له نو دا غي د وجه نه تایید کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم عمر ته ویل یا عمر کیف اذا اتتك، استابت څنګه حالي چې کله تا ته دوه ملائک راشي. د یو حدیث کې نو منکر راغلی دی، د بل نکیر راغلی، منکر نکیر. په حدیث کې دا نومونه ثابت دي. او په داسې حالت کې تراشي چې د هغې دا سترګې به چي که نه سترګې که قدور النحاس وې دونه غټې غټې به لکه د پیتلو د کټو په شان مې کټۍ چې جوړې شوي د میسو د کټو په رنګې دونه غټې غټې سترګې وای. او انیاب به کسیاس البقر وانیابهما کسیاسی البقر، وې داسې داړې به لکه د غویانو د ښکرو په شان، غویانو چې څنګه تیرې تیرې ښکري غټې غټې دقسې داړې به. یو روایت کې سردان دی وای داسې به راشي چې دا انسان باندې به اوازونه کوي که ښه دی که بد دی فینتهرانه رټي به، او دا غاښونه به د ځمکه کې لګوي فیسیرن الارض بانیابهما، په دې غاښونو باندې به د ځمکه داسې راوکني وتطعن فی اشعارهما، او دونه اوږده اوږده اوښتې به وي چې لاندې به په خپو کې ځان پسې راکاږي. په دې حالت کې راځي په دې انسان باندې د هیبت دی. مؤمن دی که بد عمله دی هغه ته په دې حالت د دې لپاره چې په دې انسان باندې امتحان دی، فتنه ده، دې ټولو باندې به دا راځي. هم چې مؤمني نو مؤمن قرآن کې الله تعالی وی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. دنیا کې چې چا ایمان راوړی دی په دغه قبر کې هم الله دا انسان مضبوطه یې. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. ولې دا ملک چې کله راشي نو روایت کې دا راځي چې دی انسان څه په دې وخت کې اعمال به ایمان چې کوم دی الصلاة عند راسه، د چې دا کوم منځونه کړي دي فرضي دا به سر ته ولاړي، دا ملائک چې دې طرف نه ول راځي نه به بریدي، په دې طرف به نه راځي، دې طرف دې نه پرېږدم. الصيام عن يمينه، روجي چې کومې نیولې دي دا به د مؤمن ښي طرف ته ولاړي، چې په هغه طرف ول راځي په دې طرف به نه راځي. او زکات چې کوم د ورکړی دی دا به چپ طرف ته ولاړي، دې طرف به هم نه پرېږدي. کم چې نور نیک نیک اعمال یې کړي دا به خپو طرف ته ولاړي، هغه طرف نه هم نه پرېږدي. د هغه خوا نه به ورته اواز وکړي د الله په حکم باندې کښېنه، فیجلسانه، په قبر کې به بیا دقسې کښېنئ، تپوس به ترې کوي. هغه درې تپوسونه د هغه نه دي
ها کافر څه خو څه شی نشته چې څو سرنی په دې قبر کې به ویم سزا به مولا ورکړي حدیث کې دا دي د هغې سره مرزبه به مي یو ګروز به وسرئ دونه سخت ګروز دی که دا تمام انسانانو له راجمع کې د خپل ځای نه به ونه خوځئ دونه سخت ګروزونه دي